أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سورہ معارج مکی صورت تے دا ترتیب کی اویا نمبر صورت تے. مخ کی صورت کی نمونی دا عذاب ذکر کړي، دا قیامت حالت ذکر کو، درې قسمه دا عذاب نمونی ذکر شوي. نو دلتا اوس تاغي تتیمه ذکر کړي. مفسرین لکی یو مشرکو نظر بن حارث یا ابو جہل هغه به دا ویل کدا پیغمبر واقعي رښتینی پیغمبري نو موږ دې نه منو، دې الله ته سوال وکي موږ د قیامت نه یری نو موږ باندې دنیا کې دي کاڼي وری عذاب دی راشي. دلته داغي جواب کوي یا عموم مراد دے او ذکر دا عذاب او داغی دفقون کے سوگ نشت دے داغی ذکر کر. سال سائل بعذاب واقع، تپوس کے یو تپوس کا ان کے پا عذاب واقع کی دن کے، تپوس کے تپوس کا ان کے چی عذاب بکلا واقع کی گی. سال سائل بعذاب واقع، تپوس کے یو تپوس کا ان کے پا عذاب دراتو چی کلب رازی کلب واقع کی گی. للکافرین دپارا دا کافرانو، لیس لہو دافع نشت دے اغیل راسوک دفق ان کے، من اللہ دغ عذاب راتلن کے دے طرف دا اللہ نا، ذی المعارج چی خاوند اسمانونو دے، ذی المعارج خاوند لوی درجو دے، ذی المعارج خاوند اسمانونو دے، مالک واقدار اختیار مند اسمانونو دے. تعرج الملائکۃ والروح، مفسرین لکی دید عذاب تمساتی چدا بکل رازی نو اللہ وجتا سو من زمکا جڑا قولیشم، زلزلی در من راویستیشم، زمکا کی دندی نن باسلیشم، او زد آسمانون مالکم پاسنہم تاسو منی عذاب ورولیشم. لیس لہو دافع نشت دے دی عذاب لراسوک دفق ان کے، من اللہ طرف دا اللہ ندے، ذی المعارج خاوندلوی اسمانونو. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، پور تخیجی ملائک او جبریل علیہ السلام الیہ اللہ تا عرشتا، فی یوم پدا سی رز کی کان مقدارہو چی مقدار داغی دا مسافت 50,000 سنہ 50 زر کال دے. ملائک دا آسمان نظم کی ترازی او دزم کی نا آسمان تزی او عرش تزی. ملائکو دا پارا خدا یو ساعت تے، خو کچرتا انسان دا سفر کول غواړي نو دزم کی نا تر عرش پوری دا سفر مقدار سمر دے 50 زر کالا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، الیہ ضمیر یا خو عرش تا دے یا اللہ تا دے. ملائک او روح جبریل علیہ السلام
عرش تخیزی یا الله سخزی او رازی او مسافت د انسان د پاره سوده 50,000 کاله یاتنا مراد داده فی یومن چې هغه عذاب په کله راځي په کوم ورځ به راځي نو دا عذاب په هغه ورځ راځي کان مقداره 50,000 سنه چې دا یو ورځ داغي مقدار 50,000 کاله دی او سوره حمیم سجده کې تری دی الف لام سجده کې چې مقدار د یوې ورځ 1000 کاله دی دلته وی 50,000 کاله هلته وی 1000 کاله نو دا به د کافرو حالات مطابقي یو به هغه بېمانه کافری چې هغه د پاره یو ورځ دا به 50,000 کاله بشانی یو به هغه کافری چې هغه د پاره به 1000 کاله او مؤمن مسلمان د پاره د یو مانزه وخت لکه څومره وخت چې یو سړی فرض موږ ادا کولې شي 2 رکعاته د سار یا د ماسپخین 3 رکعاته د مازیګر 3 رکعاته د یو مانزه مقدار دا به د یو مسلمان د قیامت ورځ دومره وخت کې تیریږي تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه د ملائکو تک را تک داغي ساعت داغي مسافت د عام انسان د لپاره 50,000 کاله یا د عذاب او د قیامت چې کوم ورځ ده د دې مقدار 50,000 کاله دی فاصبر صبرا جمیلا نزان کلکا پیغمبرا فاصبر صبر کا صبر خایستا صبر جمیل چې هغه کې شکوا شکایت نه انهم يرونه بعیدا یقینا دیوینی عذاب لرا قیامت لرا لري ونراه قریبا او منګ وینو ډیر نږدې دي کافرو د قیامت ډیر لري ښکاری الله وي ما ته ډیر نږدې ښکاری یوم تکون السماء کالمهل په هغه ورځ چې کله بشي اسمان کالمهل پشان د تانبي ویل کړي شوی کالمهل پشان د تیلو چې لاندې خیره پاتې شي وتكون الجبال كالعهن او شبا دغه غرونا پشان د وړی رنگینی لکه وړی چې زره زره شي دا رنگي به اسمانونه زره زره شي ولا يسأل حميم حميما تپوس بنک یو ملګری د بل ملګرینا يبصرونهم یو بل بوینی یود المجرم دا هغه ورځ دا چې ارمان بکی مجرم بېمان کافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه ارمان بکی مجرم کافر گناہگار لو يفتدي کچرتا قربان کی من عذاب يومئذ دا عذاب دا غرزنا ببنيه خپل زلرا وصاحبته خپل خزلرا واخيه رور لرا وفصيلته تبر لرا التي هغه خاندان هغه قام قبيله تؤويه چې دلای زي ورکو په تکلیف کې تؤويه دی ورته ترات قیامت کې به یو مجرم دا ارمان کوي چې هر څه دی قربان شي خو جزا بچ شي زما زامن دی قربان شي خزه دی قربان شي رور دی قربان شي زما قام قبيله هر څه دی قربان شي خو جزا د عذاب نه بچ شي ومن او هغه سوق فی الارض جزمک کی دی جميعا طول دا هر څه دی قربان شي خو جزا خلاص شي ثم ينجيه بیا د اخلاصي کلا هچره دا سندا کلا دا سنشکې ده انها لظا یقینا دغه عذاب د قیامت لظا لمبي دور دی لظا دا هم د عذاب یو شکل دی یو نوم دی انها لظا دغه رز د قیامت دغه عذاب لظا لمبي دور دی شغلی دی نزاعه للشوا رابخ کی سرمند سر لرا نزاعه رابخ کی للشوا سرمند بدن لرا
داسې د اور لمبي او شغلی وي چې د انسان د سر سرمن او انسان د بدن سرمن او د اډوکو سرمن دا براخ کی نزاعتن رابخ کی للشوا سرمن د بدن لرا سرمن د سر لرا تدعو چغی بوی بلی با دغه ور شغلی او لمبی دا با आवाज کی اے کافرا اے منافقا تدعو आवाज بکی من هغه چاته ادبرا چې شای وګرځولا دین تا شای کړه قران تا وتولى او اختید د حقنا وجمع او جمع کمال فاوعى نبيا لوخ کوي کی خود وجمع جمع کمال د دنیا فاوعى نبيا لوخ کوي کی خود حدیث کی راضی بی بی عائشہ ته نبی علیہ السلام فرمائی لا توعی لاس منسا غنتان با الله لاس اونسی بخل مکوا شمتیا مکوا لاس کلاو ساتان و الله به کلاو مال درګي او کلاس ته اونس نو څنګه چې ته لاس نسی داسې بتانا الله لاس اونسی وجمع فاوعى یعنی دنیا پسې کری کور دی دنیا پسې اخته دی او مال راوړي او صندوق کې او تجوریانو کې او پیټو کې او هر ځای کې منډي لوخي د مال نه ډک شو او دغه کې سرګردان دی ادبر وتولى قران ته اشاره قران نه مخ اړولې دی حق ته اشاره دین نه ځان اړولې دی او یو دنیا پسې لیونه روان دی مال راوړي او لوخي کې جمع کوي تدعو من ادبر وتولى आवाज بکی ور د لمبو هغه چاته چې واوختید او شای کړه وجمع فاوعى او جمع کمال او لوخ کوي دی ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی حرسناک هلوعا بے صبر د انسان حرس ډیر زیات دی اذا مسه الشر کله چې ورسید تاسو تکلیف جزوعا نو بیا چغه کی فریاد کوي معمولی خېټه گدړ شو یا سر گدړ شو نو یا الله یا رب مړ شو مړ شو اذا مسه الشر کله چې ورسید تا تکلیف جزوعا نو بیا فریاد کوي جړه کوي و اذا مسه الخير وکله چې ورسید ته خیر سمال منوعا نو بیا من کوي مال چې ور سره کله راشي نو بیا نه صدقه شته نه خیرات شته نه زکات شته نه غریب شته نه یتیم شته نه مسکین شته بیا هر څه منکی الا المصلين ما سوا د تابعدارونه الا المصلين ما سوا د مزګزارونه الذين هم مزګزار هم على صلاتهم دائمون چې بخلو منزنو همیشګری کوي والذین هغه مزګزار هغه کسان فی اموالهم چې په مالونو د دې کې حق دې معلوم مقرر للسائل د پاره د غوښتون کې والمحروم د پاره د نه غوښتون کې حق معلوم مال کې حق معلوم دی یعنی زکات مقرر دی یا پزان یو شی خې دا به هر میاشتې ورکوم یا پزان یو صدقه خیره دا به ورکوم دا مستحب دی پزان زکات خو فرض دی او صدقه او خیرات پزان خل دی آیت نه معلومیږي چې دا مستحب دی والذین فی اموالهم حق معلوم هغه کسان چې مالونو داغي کې حق دی مقرر للسائل د پاره د غوښتون کې یو سړی زکات غواړي خیرات غواړي صدقه غواړي هغه لورکا والمحروم یو سړی سفید پوش دی سوال نه کې صفا جامه کې دی خدا ته معلومه را چې غریب دی محتاج دی ضرورتمند دی نو زکات صدقات خیرات ولا ورکا للسائل د پاره د غوښتون کې والمحروم د پاره د نه غوښتون کې والذین او هغه کسان یصدقون چې رښتینی کړي دي بیوم الدین رز د جزا رز د قیامت داغه تصدیق کې هغه یقیني غړي والذین او هغه کسان هم من عذاب ربهم مشفقون چې د عذاب د رب خپل نادي يرساتي ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب د رب د دی غیر مأمون امن تنسوک نشی کېده د الله د عذاب نه انسان لا بے خوف کېدل ندی پکار
هر وخت انسان له پکار ده چې د الله یره ساتي، د عذاب نه یره ساتي. که یو سړی ډیر طاعت گزاري، عبادت گزاري او ډیر زیات پارسا او نیکی، خو ځان دی هر وخت د الله د عذاب نه بچ ساتي، یره کې ساتي. بے خوف کېږي دی نه، په امن کېږي دی نه، بے فکر کېږي دی نه. هغې سره د انسان خپل فکر ساتي. ان عذاب ربهم، یقینا عذاب د رب د دی غیر مأمون، څوک دی نه بچ کېدی نشي. والذین هم لفروجهم، او دغه مزګزار، طاعت گزار، عبادت گزار، هغه دی لفروجهم حافظون چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي. الا مگر علی ازواجهم، ما سوا د خپلو بیبیانو نه، او ما ملکت ایمانهم، یا هغه وینځي چې مالکان دی لاسونه د دي، فانهم غیر ملومین، نو دی کې دی ملامت نه دي. د خپل شرمګاه به حفاظت ساتي. ها ستا کور ولدا، ستا وینځه ده، نو هغې نه پرده نشته، نو تا باندې ملامتیا نه ده. فمن ابتغا، چا چې ولټوله، وراء ذالک، سوا د دینا بل لار. یو سړی خپل بیبي پرېخوا، وینځه پرېخوا او ناجایز تعلقات ساتي، زنا کوي یا لواطت کوي یا ښځې سره چې کوم ځای الله مقرر کړی دی هغه پرېږدي او بل طرف نه لار وباسي. یا یو سړی متعه کوي، لږو شپو دپاره یو ښځه په نکاح اخلي، هغې ته وایي متعه، لکه شیعګان چې کوي. دې آیت نه معلومیږي چې دا ټول حرام دي، ناروا دي. فمن ابتغا وراء ذالک، نو چا چې زیاتې وکړه ما سوا د دې نه، فاولئک هم العادون، نو دغه دي حد نه تېروتونکي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او هغه کسان چې د خپلو امانتونو، د خپلو لوزونو حفاظت کوونکي دي. امانت به سر ته رسئ، چا سره لوزو کې نو سر ته به رسئ. والذین هم بشهاداتهم قائمون، او هغه کسان چې د خپلو شهادتونو باندې کلک ولاړ دي. گواه جوړ شوي، شاهد جوړ شو، نو بیا کلک ودرېږه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، هغه کسان دي چې د خپلو منځونو حفاظت کوي. اولئک، دغه صفتون والا، الا المصلین، چې تر اوسه څومره صفات ذکر شو، اولئک دغه صفتون والا فی جنات، په باغونو کې به، په جنتونو کې به، مکرمون، عزت من کړی شوي. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।